اخروی یو حکم ذکر کئی. قد افلح المؤمنون، تحقیق سرا مومنان کامیاب دی. مومنان کم خلق دی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، چې په منځ کې عاجزی کوي، د الله نه یریږي، خشوع خضوع سره منځ کوي. والذین هم عن اللغو معرضون، د فضولیاتنا د لهو لعب خبرونه ځان ساتي. والذین هم للزکاة فاعلون، زکات ادا کوي. والذین هم لفروجهم حافظون، مومن هغه دی چې د خپل شرمګاهونو حفاظت کوي. شرمګاه غلطه نه استعمالی، جائز امورو کې استعمالی، ناجائز نه محفوظ ساتي. دا د مؤمنانو صفات دي. الله رب العزت چې په تمام مخلوقاتو کې انسان ته کم خوبیانی نصیب کړي دي، په ټولو خوبیانو کې عظیم ترین یو خوبی دا ده چې انسان کې حیا اور شرم پروت دی. حیا د اسلام په اصطلاح کې هغه صفت ته وایي چې د دې حیا په وجه باندې انسان د ناپسندیده کارونو نه بچ شي. زنا نه کوي، د الله د عذاب په وجه هم، او دو کې دننه یو صفت پروت دی، ضمیر ملامت کوي چې دا کار ګناه ده. د هغه صفت په وجه باندې دا انسان د الله په فضل د ډیرو ګناهونو نه منع کیږي. حدیث مبارک کې راځي الحیاء لا یأتی الا بخیر، د حیا په وجه انسان صرف اور صرف نیک عمل کوي. نیکو اعمالو طرف تستا رجحان پیدا کیږي، دا د حیا په وجه. ته د خپل رب نه حیا کې، ځکه د هغه په حکم عمل کې. او چې کله انسان په بدو اعمالو کې مبتلا شي، دا د دې خبرې دلیل دی چې دې سړي نه حیا ختمه ده. اندازه ولګوه، مونږ د خپل مشر وړاندې غلط حرکت نه کوو، شرمیږو ته، یریږو ته. خو لیکن چې کله مشر دی مونږ هر قسمه ګناه کوو. کله هم دا تصور نه چې الله خو ما ویني، اگر چې زما مشر ما نه ویني. نو مشر وړاندې غلط کار نه کوو. دوه خبرې، یو حیا، شرمیږو ته، بل یریږو ته. او چې کله هغه نه نو هر قسم ګناه کوو. نو نه زمونږ د الله رب العزت نه حیا کیږي او نه تیریږو. څومره لوی جرم دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل الحیاء من الایمان، حیا د ایمان حصہ ده. والایمان فی الجنه، او ایمان د جنت د داخلېدو سبب دی. والبذاء من الجفا، او بے حیائی د ظلم حصہ ده. والجفاء فی النار، اور ظلم د جہنم ته د داخلېدو سبب دی. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دی. د دې وجه نه نبی علیہ السلام خصوصي طور سره د مکی مکرمه او د قریش نوجوانانو ته حکم کولو، یا شباب قریش، اے د قریش